أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د امت د ټولو نه غټه خوش قسمتي دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ډیره ده. هر امتی کاغه نعوذ بالله جوارګر دی او که شرابیم دی خو پړه کې د پیغمبر سره مینه لري. دا یو ډیره غټه خوش قسمتي ده چې د امت په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت اغږلی شوی دی. زمونږ د نننی درس موضوع ده हम और हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार नुकाती लाइह अमल या चार नुकाती एजेंडा सलور خبرې دي چې قرآن موږ ته ښیي چې دغه مینه به ستا د کار الوي چې دې له ته په څلورو میدانونو کې نوره ترقي ورکې. د الله په رسول باندې چې کوم خلق مینو په هغې کې هغه شاعران هم دي کومو شاعرانو چې شهرت د نیکی دی او هغه شاعران هم دي د کومو شاعرانو شهرت د لیبرلیزم یا د ماده پرستی یا د ازادۍ دی، ازاد منش خونته یو. خو د حضرت په باره کې د هغې خبرې ډېرې عجیبه دي لکه مرزا غالب د هغه یو شعر موږ پخوا ویلی و که نه چې کعبه قسمو جاوګی غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. اسکولونو کې موږ وی که نه خو د رسول الله صلی الله باره کې چې هغه کوم د فارسی شعر دی غالب ثنای خواجه با یازده گذاشتم که ذات پای او مرتبه دانای محمد است. غالبا ما د رسول الله ثنا الله ته پرېښوده ځکه چې الله واحد ذات دی چې د پیغمبر حیثیت ورته معلوم دی، هغه یې پې ښه پوهېږي دا څومره اوچت حیثیت والا دی. گویا که غالب دا اعتراف کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیمت اندازه زه نشم لګولی، الله لګولی ده، دیو جنه ما الله ته پرېښودو. اقبال رحمت الله علیه چې په یو ځای کې وی چې زما ربه که ته زما بې حساب وبخې خو ډېر بخی، خو که نه خامخا زما نه حساب هلې نو د اقبال په سترګو کې به ووښې وې کله چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم اغستو. نو اگر یو پیری پکې دا وی اگر حسابم را تو بینی ناگزیر، زما ربه که دا خامخا ضروري چې ته زما نه حساب کتاب د قیامت په ورځ هلې نو یو درخواست مې واوره از نگاه مصطفی پنها بگیر، د رسول الله په مخ کې را سره حساب کتاب مکوه ځکه زه به هغه ته چېرته ډېر زیات شرمنده شم، د هغه نه مې اخوا ډډې ته را سره حساب کتاب وکړه. دا د هغه د محبت هغه اظهار و. مولانا حالی په دې کې بیا ډېر زیات مشهور و. نو هغه به وی چې وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، موږ په سکولونو کې وی مراد غریبوں کا بر لانے والا. نو هغه په یو ځای کې وی اتر کر حرا سے سوی قوم آیا اور ایک نسخه کیمیا سات لایا. رسول الله چې د غار حرا نه راتو نو د کیمیا یوه نسخه ورسره وه قرآنو او بیا د وس وخت مناسب چې امت په کم حالت کې دی نو د مولانا حالی هغه نظم او هغه شعر ډېره مزه کوي. اے خاص ای خاصان رسول وقت دعا ہے، او د رسولانو کې خاصه اوس خو دعا وخت ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے. ستا په دې امت باندې خو عجیبه وخت راغلی دی، دومره سخت وخت پې راغلی چې مسجد نبوي بند شو او دومره سخت وخت پې راغلی دی چې په 2020 کې د حج د نه کېدو چانس دی چې حج معطل شي. نو جو دین بڑے شان سے نکلا تا وطن سے، هغه دین چې کله د مکې نه راوتو نو ډېر په شان کې و خلقو ته به اسلم تسلم خبره ومنئ نو بچ پشئ، اسلم تسلم خبره ومنئ نو بچ پشئ. قیصر ته هم وی، کسرا ته هم وی، د ایران بادشاه ته هم وی او د روم ډیکټیټر ته هم وی او هغې واقعي چې سرنډر شو نو بچ پشو. خو نن امت ته بش یا نتنیاهو او یا بلیر دا وی
कि अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो पत्थर के ज़माने में चले जाओगे और दो उचत मुल्क उचत फ़ौज उचत सरबरा व त पे यकदम पे यौ टेलीफोन ډیر کیږي وایي چې ته سوای هغه به کوو. نو 57,000 حملې په خپل رور ملک افغانستان باندې د پاکستان د ایئرپورټ نه کیږي. نو حضرت مولانا حالی عمدہ الفاظ ویلیو جو دین بڑے شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. نن په پردیس کې د هغه ډېر بد حل دی. هغه حال چې پوخا د امتو خلقو ته به اسلم تسلیم، نن دی امت ته نور خلق وي اسلم تسلیم او دی ورته ډیر کیږي. نو د دې نه پته لګي چې د امت مینا د شاعرانو د عامو خلقو د ګناهګارو او د صوفیانو او د نیکوکارو خلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده. زمونږ نننۍ ایجنډا دا ده چې دې مینې له یو تعمیري شکل ورکو او دا تعمیري شکل موږ ته الله په خپل کتاب په سوره اعراف 157 نمبر آیات کې یې ښوولی دی او په دې کې 4 نکتې دي. نو لومبنۍ نکته دا وه فالذین آمنوا به، هغه کسان چې په دې پیغمبر ایمان راوړ. نو لومبنۍ نکته د ایمان لانا او ایمان چې دی دومره قیمتي دی چې الو دا قیمتي شي چې کله په دې کې شک نه وي، دې ته یقین وایي. کله چې ایمان زړه ته پریوځي دې ته شعوري ایمان وایي، دل کې گہرائیوں میں اتر جائے. نو کله چې دا ایمان په گہرایوں کې لاړ شي نو پھر بیا دا ایمان 3 کارونه کوي. یہ تمہارے سوچوں کو پر حاوی ہو جاتا ہے، بیاستا سوچونم بادے ددی ایمان اثر خکاری، اور تمہارے اعمال کو بھی یہ ڈانپ لیتا ہے، تمہارے اعمال پر یہ چھا جاتا ہے. نو پا اعمالونو کم بیا دا خکاری او بیا تمہاری مالیات کو یہ قابو کر لیتا ہے او بیاستا مالیات هم ددی انڈری. نو بیا چې ته خرچه کې نو دې ته ګوري چې د رسول الله په طریقه دا او کنه دا. نو مالیات اعمال او سوچونه په دې ټولو چې حاوي شي دې ته بیا ایمان وایي. د دې وجې نه هغه ایمان الله تعالی ته مطلوب دی چې په هغې کې په صورت حجرات کې وایي ثم لم یرتابو، چې په هغې کې د سره اړو شک و شوبه یي نه. نو چې شک شوبه پکې یي نو دا بیا ایمان نه دی. نو د ایمان 3 کمزورۍ دي چې هغې نه به ته ځان ساتې. نمبر 1 حقیقی ایمان تعالی پکار دے، زبانی ایمان اور زبانی اقرار کافی نہیں ہے. کو تو جب وائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی نہیں ہے، حقیقی ایمان آپ کو لانا چاہیے. ویدا سوائے ویدا گورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلق موجودو او دقه شانتی زبانی معنی وی کې تو رواله سوره منافقون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. دا منافقان تعالی مخامخ راځي وي ته د خدای رسول نو سوره ټیک خبره کوي، خو الله وی دا دی دروغ جن دی دروغ وي، اگر چې خبره ټیک تا خودی په دروغ وي ځکه دی ته حقیقی ایمان نه دی نصیب شوی. نو زما ستا ټول سوچ بدای چې ما ستا ایمان حقیقی شي. نو د حقیقی ایمان د پاره 3 چینجی دی نه بزان ساتو. نمبر 1 زبانی ایمان کو کافی نہ سمجھیے. نمبر 2 عقل پر زیادہ اعتبار نہ کیجیے. ته چې په عقل اعتبار کې کنه نو دا په عقل ایمان دی، دا په رسول الله ایمان نه دی. ته چې اره خبره د عقل په تله کې تلې په حق په عقل باندې حد نہ زیادہ بروسہ کے یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، آپ نے عقل پر ایمان لایا. او استاد عقل چې دی دا علامه اقبال ډیر ښه پیژندلی و، ناغه پوخا پوخا ویلو عقل بیما یا امامت کی سزاوار نہیں، عقل غریب خود امامت قابل نه دی. عقل خو تا ته وایي چې شړی له 100 روپۍ ته قرض ورکې نو چې لږې ورځې پس ته 120 درکې نو ګټه دې وکړه. خو ایمان درته وایي چې نه دا خو سودو ته خو تباه شو، خدای سره جنگ ته تیار شه. دا سل چې سل دله واپس درکې نو تاله ډېره ګټه وشوه. نو عقل یوه وایي ایمان بله وایي. نو د ایمان خبره صحیح ده ځکه چې چا قرض پیسې ورکړي دي او قرض کې سود نه دی اخیستلی، غشته شوي دی بشته کېږي. نه دی وجه نه په عقل پسې به ډېر نه ځې ځکه اقبال پیژندلی و نو وی عقل بیما یا امامت کی سزاوار نہیں، دی د مشرۍ قابل نه دی. ښه د عقد مشرع قابل ایمان هغه ایمان دی چې د یقین د حد پوری. نو فرما برز اقبال ویلو یقین افراد کا سرمایہ یہ تعمیر ملت ہے. کو تخپل ملت جوړې کنا
نو ستا دپاره سرمایه چې ده افرادو ته یقین ورکا، او چې کله افرادو ته یقین ورکی یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. ملت تقدیر به د الو بدلیږي چې کله ستا د ملت په افرادو کې هر یو کس ته یقین نصیب شي. دغه یقین گہرائی والا ایمان ته وي. او دیو جن اقبال بل ځای کې ویلو یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہادی زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. اکو ته زندګۍ جهاد ګټل غواړې نو درې توري ستا په لاس کې پکار دي. ستا عقیده کلکۍ چاہے ته یقین محکم وي، خو یوازې په عقیده نه خلاصېږي، عمل پہ هم مسلسل به نیک عملونه کې تر مرګه پورې بس کې به نه. او محبت فاتح عالم، ستا به مینه د رسول الله سره، ستا به مینه د الله سره، او ستا به مینه د مخلوق خدا سره، نه ستا زړه به د همدردي د خلقو د درد نه ډکی. یہی جهاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں. او د دې وجه نه بل ځای کې ویلو چې اے سړیا سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. که فرض کته یقین نه پستا پړه کې نو د ټولو نه لاندې زندگی د غلام ده، خو د غلام نه لاندې یو درجه دغه سړي دی چې بې یقینه وي. نه آمنو کې دې ته اشاره ده چې ته یقین والا ایمان راوړې او ته په عقل ډېر اعتبار نه کې. وی د جنگ احد هغه وخت رایات کا چې د جنگ احد په خندق کې، د جنگ خندق هغه وخت رایات کا چې په خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه دي اکثر وږي دي، ساړه ډیر دي، خلقو په خېټو پورې ګټې تړلې دي او یو ګټ راځي او هغه څوک ماتولی نشي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ریکویسټ کوي او چې کله حضرت هغې له پلک را پرېږدي نو د هغې نه چې کم چنګاری او کم بسر کې ځي نو حضرت پای موقع وایي چې په دې کې د روم، ایران او د یمن قلاګانې او د یقم محلونه ماته خدای ښکاره کړل او دا به الله تاسو له درکړي. نو هیچا پې شک ونه کو په رسول الله، ځکه چې یقین محکم. حالانکه دا ویلی شو چې د سړځۍ نه مړو شو، د لوږې نه مړو شو، د بار نه راپسې ناټو افواج راغلی دي، شاته بنو قریظه سازش کوي، خپل کورونه په مصیبت کې دي، او ته لا نورې خبرې کوي چې موږ به قیصر او کسرا ګټو. قیصر او د کسرا محلونه په هغې وخت کې د شک خبره ښکارېده، خو یو صحابي پې شک ونه کو ځکه چې یقین محکم و. او اوس تاریخ دا ثابته کړه چې واقعي حقه وشوه او خدای پاک حضرت عمر فاروق غوندې شخصیت راوست او دا ټول په هغې کې فتح شو. ابای اسلاک مربم العلاقه د اسلام راله. دې کې دې ته اشاره ده چې فالذین آمنوا به. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مینې نه که ته فایده اغستل غواړې نو ایمان به پې مضبوط کې، او د ایمان د مضبوطول دپاره دوه پروسیجرز دي، هغه به اپناو کې. که هغه دې اپناو کو نو یو ټیسټ په دنالي هغه به بیا پاس کې، دا خبره به بیا ټیکي او بیا به تا ته فلاح میلاو شي چې د دې آیات په آخر کې ده. وی هغه دوه ټیسټونه څه دي؟ وی دوه پروسیجر څه دي؟ وی لومبنی پروسیجر دا دی چې ستا د الله د رسول سره د هر چا نه زیاته مینه وي، د هر چا نه زیاته مینه محبت دی د الله د رسول سره د هر چا نه زیاتې. او د هغې دپاره زبردست حدیث دی. ولا څه ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. ستاسو ایمان نه دی تر څو پورې چې تاسو ته د هر چا نه خوږ نه یم. د باباجي نه درته ډېر زیات خوږ یم، د خپل وسي او د زوی نه درته زیات خوږ یم، ایسر به دې څه خوږ یم خو چې د ټولو خلقو نه ته زیات خوږ یم. نو که تا ته د رسول الله نه زیات بل څوک خوږي نو د هغې یو ټیسټ یې ویلی و، وی که یو سړی دینداره دی خو په هغه یو فنکشن یا یو تقریب کوي د خوشحالۍ، په هغې کې د معاشرې، د خاندان، د ښځې یا د مور پلار د دباو د وجه نه یو غیر شرعي کار کوي، لکه دی پکې ډمې راولي، دی پکې د میوزیک پروګرام کوي، دی ښه پوهېږي چې په پیغمبر په دې خفه کېږي، خو دی یا د مور نه ناچاره دی یا د زوی نه ناچاره دی یا د ښځې نه ناچاره دی. د دې ټیسټ کې دا پته ولګېده چې د ده د ایمان گهرایي نشته. اگر چې دی 4 میاشتې لګولې دي خو بابا چې راغلی او 4 میاشتې لګولې وې او د کور نه د میوزیک اواز راته نو هغې بل کشر ورته وی چې تا خو 4 میاشتې نه دي لګولي، نو هغه په جواب کې وی مور مې نه کېږي، هغه وایي چې زه بیا مرور ځم، او هغه وایي چې دا زه ارمانونه ریجوم. نو چې کله ته د ارمانونو ریجولو ته ټینګېدی نه شي نو مطلب دا چې ستا د الله د رسول سره زیاته مینه د بل چا سره شته. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته چې کله رسول الله وی چې تا ته زه د ځان نم زیات خوږ یم نو هغه لغلی شو، نو هغه وی ایمان دی لا کامل نه دی، نو هغه وی او جو ته ما ته د خپل ذات نم زیات خوږې.
نو ډومبنی شرط دا دی چې ستا مینه د رسول الله سره د بل چا نه د هر چا نه سیوای که نه ستا د رسول الله سره مینه دومره نه لکه د بل چا سره چې دی نو د دې دا پته لګي چې ستا ایمان کمزوری دی که ته وایې نه چې زما خو ورسره مینه شته نو بیا وایي چې کو ستا ورسره مینه نو بیا یو عربي شاعر یو خبره کوي لو کان حبک صادقا لاطعته که ستا د رسول الله سره مینه نو تا به بیا اطاعت کړی و تش په نعتونو نه کېږي چې ته نعتونه وایې او ښه جوور حجامت ترې کړی او ته نعتونه وایې او زندگی ټوله د پیغمبر د طریقې خلاف کې او آواز دې خوږ دی او په خلقو کې په سترګو کې ستا په آواز باندې څه راځي ووښې راځي خو شاعر د عربۍ وی لو کان حبک صادقا که ته په رښتینې د الله د رسول سره ستا مینه وې نو لاطعته ولې ان المحب لمن یحب مطیع کم سړی چې په چا میني که نه محب نو د چا باندې چې میني نو د هغه اطاعت کوي دا لا نه دي شوي چې هغه به اطاعت کوي اطاعت به یې نه کوي مینه به یي نو د دې شعر یو بله قصه وایي تعصي الرسول وانت تزحر حبه ته د پیغمبر خلاف کې او ستا دا خیال دی خلقو ته وایې تعصي الرسول معصیت خو کې او خلقو ته وایې چې زه په پیغمبر مین یم نو بیا ورته په جواب کې ورته وایي هذا لعمري فی الزمان بدیع زما د په دې خپل عمر قسم چې دا خو څه ناشنا خبره ته کوي دا کېدی نشي اصل شیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده او چې کله ستا مینه یا هغه بل اردو والا شاعر وایي محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے تو کو په دې ملت کې جانا چې روح پکې چې آن پیدا کې شان پیدا کې نو بیا به ستا د محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه وي نو یو شرط په دا پوره کوي چې مینه به ورسره کوي او چې کله مینه ورسره کوي نو بیا به خبره مني او دې ته اطاعت وایي نو دې لپاره سټرانګ حدیث بل دی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به په تاسو کې یو سړی ایمان والا نه دی تر څو پورې چې دغه خواهشات دغه ارزوګانې چې کوم ما دین راوړی د هغې تابع نشي نو چې کله د پیغمبر خلاف خپل رواجونه چلی او نه زه خپل زړه خوشحالومه د دې دا مطلب دی چې ستا ایمان کمزوری دی نو خلاصه دا شوه چې ایمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به الو حقیقي ایمان تا ته حاصلیږي چې دوه پازیټیو کارونه دي چې هغه به کې او دوه نیګیټیو کارونه یا نه به ځان ساتې پازیټیو څه دي یو به محبت ورسره کې او دویم څه شی دی اطاعت به کې که اطاعت او محبت د کمی نو بیا دا شی ستا کمزوری دی او نیګیټیو چې ځان به ترې ساتې یو دا چې په عقل به زیات اعتماد نه کې او بل دا چې ته زبانی ایمان حقیقي ایمان به نه ګڼې چې په ژبه دي وي دا خو منافقینو م ویلی و حقیقي ایمان طلب به کې بیا یو ټیسټ په دنه اخلي او هغې ټیسټ ته غوږ کېده انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا نو بیا سوره نساء کې ورته وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم چې ستاسو کله جنگ راشي که نه او ته رسول الله حاکم کې او رسول الله ستا خلاف فیصله وکړي ته پرې خوشحاله یې اوس پته ولګېده چې ته په رسول الله مینې ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت پیغمبره چې ته څه ډیسیژن وکړې دی په هغې خفه کېږي نه ویسلمو تسلیما او گردن کېدي چې پیغمبر پرې خوشحاله دی بس ما ته قبوله ده اگر چې ما بایله دا ټیسټ چې د پاس کو د دې پته ولګېده چې ایمان ستا شته او تا پیغمبر مینه چې ده هغه به اوس تاله کار کوي دویم نمبر خبره چې تاله ضروري ده والذین آمنوا به پسې وعزروه د پیغمبر قدر به کې قدر به دومره کې لکه صحابه و چې کاو الله تعالی دا درې آیاتونه به ذهن ته راوړې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله د الله او د رسول نه به نه مخکې کېږې رسول یو خبره په یو طریقه کوي لکه رسول وایي چې ته خپل جهیز او خپل د واده رسم د واده جنج د واده جوړې د واده نکریزه دا ټول د پیغمبر د طریقو خلاف دي نکریزې ویل او د غا شمې وړل دا نشته ته وایې نه دا پکار دي نو چې ته وایې چې دا پکار دي د دې دا مطلب دی چې ته د پیغمبر نه مخکې کېږي پیغمبر وایي ضرورت نشته ما فاطمې له نه دي کړي رضی الله تعالی عنها نو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله یوا بل لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی د پیغمبر د آواز د پاسه به خپل آواز نه پورته کې صحابه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته د حیا نه کتل نه صرف یو څو جلیل القدر صحابه وو چې به مخامخ سترګې د سترګو سره ملاولی شوې نورو به یې دوره قدر کو چې کتل به نه
او بل دا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا. یو سړی ته آواز وکړي او پیغمبر ته آواز وکړي، دا دواړه آوازونه یو شان نه دي. پیغمبر چې آواز وکړي مونځ به پسې پرېږدي بنډه بځې د پیغمبر. دا درې خبرې به کوې نو چې تعظیم ستا سره حضرت ابوبکر صدیق او حضرت فاروق اعظم یې تعظیم کړی و، ابوبکر صدیق پې مینو. نو تعظیم به یې دومره کوي چې صحابه به رسول الله ته ناکینګ کاو. نو ناکینګ په دې کېږي اکثر داسې ټکینګ کوي، خو صحابه به په نوک کاو. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د هغه د رحلت نه پس به هلته چې د حضرت نوم واغز نو هیبت به پې طاری شو. او اوس هم په مسجد نبوي کې خلق غلی په آرام ناستي د ادب و آداب خیال ساتي، ځکه که ته بې ادبي وکې نو ان تحبط اعمالکم ستا ټول اعمال به برباد شي. نو وعذروه په دې کې دې ته اشاره ده. او د دې خبرې ګواهي هغې کافر کړې وه چې کله هغه راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مذاکرات کول، عروه ابن مسعود. نو رسول خپل ملګرو ته وی هلکه وی ما داسې سړی لا نه و لیدلی. وی دا څنګه؟ وی زه د روم او د ایران د بادشاهانو محل ته تللی ما او ما نجاشي لیدلی دی، خو ما د فالوور دومره قدر نه دی لیدلی، ځکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې اودس کوي نو دا سړي اوبه رالی په ځان پورې مږي. نو د دې نه پته لګي چې دا سړي ډېر زیات قدر کوي، د دې وخل وس ګران کار دی. دا هغه اعتراف کړی و. نو ستا له پکار دي چې که ته پیغمبر دا مینې له صحیح شکل ورکول غواړې نو د آمنو نه پس دویم شرط چې دی وعذروه قدر به یې کې ستا په زړه کې ډېر زیات قدر یي او چې دا قدر یي د دې بالو پته لګي. دریم نمبر د نقطه څه ده؟ ونصوروه د پیغمبر امداد به کوي. وی د پیغمبر پسې کې امداد کوي، ولې کور جوړوي چې ته سره ګټه خټه وکړې؟ وی نه. وی پیغمبر ځان له بادشاهي غواړي چې ته له وټونه ورکړې؟ وی نه. نو وی څه غواړي؟ نو یې پیسې غواړي چې ته له چنده ورکړې؟ وی نه. وی غلبه دین غواړي. نو کله چې حضرت ابوبکر صدیق ایمان راوړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی زه به څه کوم؟ نو حضرت ورته زه چې کوم کار کوم نه هغه کوه. نو هغه په تاجرانو او په مالدارو خلقو پسې ولګېد. نو عشره مبشره صحابه چې دي هغه لس صحابه چې هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړی دی، پای کې اکثر د ابوبکر صدیق په خوله مسلمانان شو. نو کوم کار چې رسول الله کاو هغه به ته کې، دې ته ونصوروه وایي. او دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی چې د ابوبکر په ما کوم احسان دی ما د هغه د احسان بدل خلاص نه کو. ځکه چې کله په رسول الله عمله کیږي نو ونصوروه. نو ابوبکر صدیق راغی وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، هغه سړی وجنې چې هغه وایي چې زما رب الله دی. نو خلقو په هغه راکېښودل. نو حضرت ابوبکر صدیق دومره وواخو چې د مخ ګونۍ وله ورانه کړه. ته ماښام مازدیګره ماښامه پورې بېهوش و. مور چې کله په هوش راغی نو مور یې ورته وی چې ته لږ خوراک وکړه. نو هغه وی الو به کوم چې رسول الله وینم چې د هغه څه حل دی. او چې لاړ بوی ته وله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیدو چې ټیک دی نالو خوراک وکړو. نصرت ته راغی. چې کله حضرت وی زه هجرت کوم وی زه چې زه به د سره یم. او چې کله حضرت وی زه ځمه زما په کټ کې به ته سملې نو حضرت علی رضی الله عنه خو وی زه تیار یم. حالانکه د حضرت په کټ کې سملاستل چې کفارو د مکې فیصله کړې وه چې نن به نعوذ بالله وجنو او تلیو پسې په دروازه کې ورته ولاړو. نو د حضرت علی رضی الله عنه بادر سړی او هغه غوندې وفادار سړی چې په هغې کټ کې سملاس، حالانکه په کټ کې سملاستل موت له دعوت ورکوله یا خودکشي کولو. خو ونصوروه هغه وکړو. او سار چې هغې ایثار کو بیا څه شو؟ هغه وی ځان له ګورې زه ته خبر نه یم. او هغه پیسې امانتونه یې حواله کړل او بیا 300 کیلومیټره یا 400 میله لار چې د مکې د مدینې په منځ کې وه. ځکه حضرت علی رضی الله عنه خو ډېر غریب و او پیسې ورسره نه وی، نه ورسره اوښه وه نه ورسره اس و. نو پیاده یې مزل کړی و. چې کله قبا ته ورسېد نو خپې پولې شوې وې ونصوروه. نو هغې نصرت کړی او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې په تبوک کې موږ ته د امداد د مالی امداد ضرورت دی نو ونصروه عثمان صاحب راپاڅېدو او ډېر شی پیسې راوړې او دومره د پیسو ډېری هلته جوړ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغې پیسې چونکې سکې به وې او هغه به د سرو یا د سپینې وې هغې کرړار یې کو. نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېرې خوشحالۍ نه وې ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، نن نه پس چې عثمان څه کوي خدای بخلی دی. دې ته وی ونصروه. د غلبه دین دپاره به هر څه کوي. دې وجې نه شاعر وایي خود سراپا نور بر جانے سے کب چلتا ہے کام. ته په خپله نوراني چهره دې ده، ستا ښکله ګیره مبارکه ده، ستا سره تسبیح دي، ستا پنسې اوچتې دي، ته هر وخت په تهجد ولاړې. خو ګورې په دې یوازې کار نه کېږي. ښه ہم کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے.
موږ ته په دې تیاره کې د الله تعالی رڼا خورول دي. ګورئ ښه دی له تبلیغ کول دي، دی له جهاد کول دي، دی له بار ته وتل دي. دغه کار به کوې ځکه چې ونسوروه کې دا راځي چې ته به د هغه پیغام چې دی د هغې دپاره منډه ترړه وهې، مال به م لګې او ځان به پې کړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ونسوروه امداد زما ستا دپاره ضروري دی. تش په محبت په نعتونو به نه کېږي، ته به د الله د رسول د امداد دپاره کمې طریقې چې دي د دین د غالب کولو دپاره چې هغه کولې، هغه دا کم چې دین هغه راوړی او خور کړی و، هغه دین چې اوس د مولانا حالی په الفاظو کې بیا غریب الغربا ہے هغه بیا نافذ کول او غالب کولو دپاره هغه منډه ترړه که ته نه وخې، نو بیا ستا محبت تر پیغمبر سره کمزوری دی، ځکه ونسوروه شرط ته نه پوره کې. او ونسوروه دپاره بیا اخري نکته چې کوم ویلې وه واتبعو نور الذي، بیا کم نور چې موږ را لیږلی دی قرآن، بیا د هغې تابعداري کوي. انزل معه مطلب دا دی چې که ته د پیغمبر عزت کې، ستا په پیغمبر ایمانی، خو نصرت دریمه پوړی ده. او نصرت څه دی؟ د غلبه دین دپاره خدمت کول دی. د دې وجې نه وایي چې نور پیلانې دپاره به ستا سره یوټینسلز، ستا سره سامان، ستا سره اسباب پکاري، او په اسبابو کې بهترین سبب قرآن دی. ځکه ته چې د الله تعالی دین د غالب کولو دپاره لیږی، نو د الله تعالی د دین د غالب کولو دپاره د الله رسول چې کم کار کړی و، نو هغه څه من انصاري الی الله، زما امداد به څوک وکړي؟ نو صحابو د هغه امداد کاو. نو چې امداد یې کاو، نو د دغې نصرت دپاره به یا ته د تذکیر کې، نو تذکیر به پسې ان یاد دهانی به کې، نو تذکیر به بالقرآنی. نو یا به انذار کې، یو سړي ته به وارننګ ورکې، نو انذار به بالقرآنی. نو یا به تبشیر کې، یو سړي ته به بشارت او مبارکي ورکې، نو دا به په قرآنی. نو چې کله ته تذکیر بالقرآن، انذار بالقرآن، تبشیر بالقرآن کې، نو د خلقو زړونه به صفا کې، نو صاف نفوس په پیدا کې، نو صاف نفوس په بیا ارګنایز کې. نو صاف نفوس چې کله ارګنایز شي، د هغې به یو جته جوړه کې، نو هغه به بیا د باطل سره ټکراو شي. واتبعو نور الذي انزل معه، نو د قرآن نه بغیر دا کار نه کیږي. نه که ته تقریر کې، نو په کار کې چې په هغې کې د قرآن دعوتي، نه که فرض که ته تقریر کې او ته خلقو ته سبق ښې، نو په کار دا چې په هغې کې د قرآن گهرایي. نو ولې قرآن او پیغمبر د یو بل سره څنګه تړلی شوي دي؟ وی قرآن کو قول دی، نو پیغمبر عمل دی. نو قرآن کو متن دی، نو سنت د هغې تشریح ده. نو قرآن که تیوري ده، نو پیغمبر یا سنت د هغې پریکټیکل دی. نو قرآن که اجمال دی، نو سنت د هغې تفصیل دی. دې وجې نه اقبال ګیله کوله د موجوده مقررینو نه، چې هغه خو وایي چې واتبعو نور الذي انزل معه. ته چې تقریر او تبلیغ کوې، نو ستا په تقریر او تبلیغ کې به قرآني آیاتونه وي، لیکن ته په ساخته وی پلانې ډېر ښکلی تقریر کوي. از خطیبی دل میں گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل، با ضعیف و شاذ و مرسل کار او. دې صرف د عراقي شاعرانو مختلف واقعات بیانوي، مختلف شعرونه وي، که څه حدیث وغیره وي، نو یا ضعیفي یا شاذ یا مرسلی، معنی او پست، حرف او بلند. وی ډېر ښه تقریر وکړو، لاس اوچتوي او ټول خلک ورته په ژړا شي. وی په دې ټول تقریر کې چېرته قرآن و؟ وی یاره قرآن خو پکې نه و. وی ولې آتش از شعر عراقی در دلش، د عراقي شاعر مختلفو شاعرانو شعرونه خو د په جب کې دي، خو در نمی سازد به قرآن محفلش. خو د په دې تقریر کې د قرآن اړوند سره څه ذکر نه وي. نو کله چې د قرآن ذکر ستا په تقریر کې نه وي، د دې دا مطلب ده چې واتبعو نور الذي انزل معه. هغه شاعر بل ځای ویلو وقت فرصت ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. ځکه نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. د نور توحید په ټوله دنیا کې خورول دا لا باقی دي، او دا به الو کېږي چې ستا سره د قرآن یوټینسل یا د قرآن وسلی. خو تا د قرآن نه سره کړی، وی صورت یاسین یاد کا، وی سلی یاد کم، وی چې څوک مري هغه ته ووایي، نو په اسانه مري بس. نو دې وجه نه اقبال په دې کمزورۍ باندې دا خبره کړې وه، به آیا تشتو را کاری جزین نیست. د دې قرآن د آیاتونو سره ستا نور څه کار نشته که از یاسین او آسان به میری، چې د دې په یاسین باندې په آسانه مړ شې. نو آخري خبره دا وه چې ته به څلور کارونه چې کې،
نو نمبر 1 ایمان به په الله په رسول باندې مضبوط کی حقیقی ایمان. نو نمبر 2 به بیا ته چې دغه ایمان ستا مضبوط شي نو وعزروه د پیغمبر قدر به ستا په زړه کې ډېر راشي. نو بیا به چې کله قدر راشي مخکې کېږي به تېنه نو ونسوروه نو د غلبې دین دپاره به د رسول الله سره نصرت کې. نو د نصرت دپاره ستا سره وسله څه پکار ده؟ قرآن پکار دی. نو واتبعو نور الذي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کارونه کړو کوم خلقو یې ملګرتیا کړې وه نو هغې د قرآن نه ګیر چاپېره ګرځېدل. حضرت علی رضی الله عنه غوندې شخصیت یې موندلی و وی زما په بستره کې بس عملې نو هغه وی بس عملم. حضرت علی غوندې رضی الله تعالی عنه غوندې شخصیت یې موندلی و وی مرحب د وخلو دپاره به ته څه بازی جو لاړه قلم هغه فتح کړه. حضرت علی رضی الله عنه غوندې شخصیت یې موندلی و وی زه نن کفارو له خپلو نسبیانو له روټۍ کوم ته به ارینجمنټ کې نو هغه وله ارینجمنټ وکړو. نو هغه ارینجمنټ ښه بهترین وکړو خو ابولهب په میلمنو کې و ناشی وران کو 2 پیرې یا 3 پیرې روټۍ شوې وه ټول ارینجمنټ حضرت علی رضی الله تعالی عنه کاو. خو کله چې حبشې ته وفد لیږو نو حضرت د نجاشي دربار ته چې تللی و نو حضرت جعفر رضی الله عنه مشر کو او هغه هلته د قرآن په بنیاد داسې خطبه ویلې وه چې د نجاشي د سترګو نه یې اوښې بیولې وې. او کله چې په مدینه کې موږ ته ضرورت دی د یو ټیچر چې موږ ته قرآن وښیي نو مصعب ابن عمیر یې لیږلی او دومره ښه قرآن یې ښوولی و چې هلته سعد بن عباده رضی الله عنه غنته خلق صحابه د مدینې جلیل القدر صحابه د هغه شاګردانو. نو دې وجې نه وایي چې ای خلقه لا تتوسد القرآن د قرآن نه بالغ مه جوړوئ ښه. د دې سره به څه کول غواړي وتلوه حق تلاوته داسې تلاوت یې کوئ لکه څنګه چې تلاوت یې پکار دی. نو د دې سبق تقاضا دا ده چې موږ به د قرآن تلاوت د خپلې زندګۍ یو حصه جوړه کړو. څه وخت به وایو؟ انا اللیل والنهار د شپې به م ویل غواړي د ورځې به م ویل غواړي. وبشوهو دا قرآن به خورول بیا غواړي وتغنو به او دا به خوږ خوږ ویل غواړي. ځان به ترې نه خلاصو بیګار به نه کوو دا به خوږ وي من لم یتغن بالقرآن فلیس منا دا بیا زما امتی نه دی. او بیا وتدبرو او په دې کې به تدبر کوئ فیه نو لعلکم تفلحون. نو ځکه اقبال ویلی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر چې کله قرآن ته پرېږدې نو عزت به بیا ختمیږي. نو د صورت نو اعراف 57 نمبر آیات آخري آیاتونه دا فالذین آمنوا به کومو خلقو چې په دې پیغمبر ایمان راوړی وعزروه د دې عزت کوي ونسوروه د غلبې دین دپاره د د محنت کې د امداد کوي او واتبعوا نور الذي انزل معه او په دغه امداد کې په دغه پروسیجر کې قرآن یې ځان سره اغستی نو انجام به یې سي اولئک هم المفلحون. دغه خلقو ګټه وکړه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.